أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورة ہود پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 1 آیات نمبر 6 یو آیات ویلے کیږي. دینه مخکې ولسمه سپاره چې نو هغه خیرافیت سره ختم شوله. کم کوتاهي شوې الله دې راته هغه معاف کړي. اوس دې ځای نه 12مه سپاره چې نو هغه شروع کیږي. الله رب العزت چې نو هغه دې دا په خیر عافیت اختتام ته ورسوي او دې کې چې کوم انوارات برکات دي سوره احکام دي پای دې الله پاک مونږ ته توفیق نصیب کړي عمل او هغه انواراتونه دې الله پاک مونږ مستفید کړي. دینه مخکې چې نو هغه آیات کې تیر شولو چې الله رب العزت چې نو هغه علیم ذات دی، الله پاک خبیر ذات دی. نو چې کله الله تعالی علیم او خبیر ذات دی نو اوس دې آیات کې دا ویل کېږي چې دغه شانتي الله پاک رزاق هم دی، رزق ورکوونکی ذات هغه د الله دی. الله نه ما سوا چې نو هغه بل څوک رزاق دا نشته. رازق او رزاق دا دواړه د الله پاک صفتونه دي. معنی د رزق ورکوونکی. نو رزق ورکوونکی دا صرف یو الله دی. الله نه ما سوا چې نو هغه بل څوک رزق ورکوونکی نشته. د هغې کاسب او سبب چې نو هغه جوړېدی شي خدا نه. لکه دا اوس وګورئ، اوس هم مخکې نه هم دا خلک هم حکومتونه دا قصې چې نو هغه کوي او کوي لګیا یې چې دا خلک دومره ګڼ شول نو دوی به څه خوري او د هغې په وجه باندې چې نو هغه خانداني منصوبه بندي او مختلف. د نن نه 40 کاله مخکې 3 اربه ولو د هغې نه څه مخکې نو د هغې نه کم ولو اوس یې تقریبا 7 اربو ته خلک ورسېدل. هغه شانتې دی د هغې نه رزق سوا شوی دی خو کم شوی نه دی. د نن نه نو هغه د 8 کاله وروسته ګورئ دا به 1 ارب نور سوا شي. اینه به سوا الله پاک چې نو هغه رزق کي، ځکه د رزق ذمهواري د الله پاک اخیستې ده او چې کله الله پاک ذمهواري اخیستې نو رزق ورکوونکی هغه د الله ذات دی. بیا الله رب العزت نو هغه وایي ویسنه ما من دابتین دابه ویل کېږي دب یدب نه دی ما یدب علی الارض کم شیز چې په ځمکه باندې ګرځي نو هغې ته ویلی کېږي. عام عرف کې مراد د دې نه هغه وي چې کم نو هغه په 4 خپو باندې ګرځي. نور معنی د دې دا د هر سا لرونکی جاندار څومره چې هم جاندار دي د دغې ټولو رزق په الله پاک باندې دی. برابر خبر د که هغه انسانان دي که پیریان دي که نور نو هغه د هوا مخلوق دی او که د ځمکه کې دننه دی او که په ځمکه کې د پاسه دی او که په اوبو کې دي څومره چې هم دي د ټولو رازق دی نو هغه د الله پاک ذات دی. بیا الله رزق څنګه ورکوي نو الله وایي الا علی الله رزقها په الله باندې دی. او اعلی څنګه هغه مفسرین حضرات فرمایي نحوي ګرامر مطابق هم راځي دا د وجوب د پار راځي لازم، خو په الله پاک باندې خو نو هغه څه شی لازم شته نه. بیا ولی الله ویلی چې الله اعلی ټکي چې نو هغې ذکر کړی دی نو دا د دې دپاره چې الله پاک دا په خپل فضل او کرم سره په خپل ځان باندې لازم کړي چې دا انسان بنده چې نو هغه د مطمئن شي صرف چې او ماله به الله چې نو هغه رزق راکوي. بیا سوال چې نو هغه دا پیدا کېږي چې کله الله پاک انسان د رزق ورکوي نو چې دا رزق ول الله پاک ورکوي نو بیا خو ډېر خلک حلال خوري خو ډېر نو هغه حرام. نو که چېرته د سړی د حرام کار ارتکاب ونه کړي دله به الله پاک د حلالو هم رزق ورکړي. خو اوس دی په خپل کسب په خپله په ځان له په حرامو باندې چې نو هغې کي نو دا د ده قصور دی. الله پاک چې نو هغې کیسه نشته. الله پاک خو د ده دپاره رزق مقرر کړی، الله پاک به ورته رسوي. لکه حدیث مبارکه کې راځي ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلبه الاجل. رزق دا په انسان پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې مرګ په انسان پسې ګرځي. بغیر مرګ نه څوک چې نو هغه نشي پاتې کېدی نو دغه شانتې بغیر رزق نه چې دی نو هغه هم څوک نشي پاتې کېدی. او بیا یو سوال واردېږي دلته نو چې کله الله پاک رزق ورکوي الله پاک وایي په ما باندې د دوی رزق دی الا علی الله رزقها
په الله تعالی باندې چې دی نو هغه د دې رزق دی. الله پاک په ځان باندې لازم کړی په خپل کرم سره. نو دې بیا ولې اکثر مونږ اورو ډېر شي چې نو هغه حیواناتو کې دغه شان انسانانو وغیره په دې کې چې نو هغه د لږې د لاس مري. نو چې کله الله پاک رزق ورکوي او الله پاک وایي په ما رزق دی نو دوی بیا د لږې د لاس ولې مړه شي. نو حضرات د هغې مختلف جوابونه ورکړي، خو د هغې نه من جمله یو جواب دا دی او دا دغه ټولو دپاره چې نو هغه کافي جواب دی، شافي دی. هغه جواب دا دی چې الله پاک رزق ذمواري چې دی نو هغه اخیستی الله پاک رزق ورکوي. خو چې کله د یو انسان یا د یو ساه لرونکي د هغه د مرګ وخت نږدې شي نو کله دی په اکسیډنټ باندې مري، کله د یوې بیمارۍ د لاسه مري، کله د یوې حادثې د وجې نه مري، کله چې نو هغه د جنگ د لاسه مري. نو څه نه څه وجه چې نو هغه راشي او په هغې وجه باندې دغه انسان دغه حیوان چې دی نو هغه مړ شي. نو چې کله د دې انسان چې څومره رزق مقرر کړی شوی هغه رزق پوره شي نو د دغه رزق د پوره کېدلو نه وروسته بیا چې د مرګ وخت کله راشي نو په هغې کې د رزق د مرګ چې نو هغه سبب دی چې په د رزق پوره شوی نور پې بند شي د دقی. نو په دغه وجه باندې دا نه چې الله پاک ولا هغه رزق ورکوي نه. اوس دې متعلق نو داسې ډېر شی چې نو هغه واقعات دي. تفسیر قرطبي کې چې نو هغه یو واقع لیکلې د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه او د ابو مالک اشعري رضی الله تعالی عنه. اشعر دا چې نو هغه د یمن قبیلې د ازد چې نو هغه یو شاخ ولو د دغه قبیلې سره تعلق ساتلو. نو دې چې نو هغه راغللو مکې مدینې منورې ته چې کله د ایمان راوړو دی راللو نو دوی باندې بیا له کوټیانو سره خپله توخۍ ځان سره راوړي و هغو سره ختمه شوله، د لږې حالات پې شروع شو. نو دې دواړو حضراتو ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه ابو مالک اشعري رضی الله تعالی عنه دی خپل یو کس ولېږلو چې تاسو لاړ شئ حضور علیه الصلاة والسلام ته ووایئ چې موږ دغه شان هجرت کړی راغلي یو اوس زموږ د خلکو سره چې کومه توشه وه هغه ختمه شوله، مزید زموږ سره څه نشتی، نو زموږ دپاره نو هغه څه وظیفه څه دې مقرر کړی شي چې موږ ته لږ رزق میلاویږي موږ ته هغه راکړي. دوی چې خپل کم قاصد ولېږلو دی لاړو. نو چې کله دی د حضور علیه الصلاة والسلام د حجرې مبارک خوا ته ورسېدو نو حضور علیه الصلاة والسلام دننه هغه حجره کې او تلاوت یې کولو. نو نبی علیه الصلاة والسلام دا آیات وی وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. خو عرب ولو نو چې هغه څنګه دا آیات اورېدلی دی وی بس الله چې نو هغه زمونږ ذمواري اخیستې ده د هغه ځین راواپس شو. نبی علیه الصلاة والسلام ته هېڅ هم ونه وي. اوس چې کله دی رالو نو هغه کسان ورته خپل چې نو دغه صحابه ورته وفرمیل څنګه سوچل وشو، هغې بس انتظام وشو، انتظام شوی دی چې هغه ورته نظام شوی دی. هغوی خوشحاله شو چې حضور علیه الصلاة والسلام به زموږ دغه قرارداد چې نو هغه منظور کړی، زموږ دا خبره به منظوره کړي. په هغې کې یو کس راړو یو غټ خانک چې نو هغې د غوښې روټۍ د دې چې نو هغې ډک راغوستې هغې ول راوړو. اوس چې راوړو دوی کله وخوړلو دوی ښه ماړه شولو. نو بیا چې نو هغه پاتې شولو نو دوی بیا دا خو د دوی په ذهن کې دا چې دا خو حضور علیه السلام موږ له راولېږلو نو چې د الله پیغمبر رالیږلی دا نور به موږ ځان سره نه ږدو، خو نبي علیه السلام له به واپس ویسو که نور څوک حاجتمند وي نو هغو له به ورکړي. دوی روان شول هغې ویړو نبي علیه الصلاة والسلام ته او د نبی علیه الصلاة والسلام یې شکریا ادا کړله چې د الله رسول تاسو موږ له دا راولېږم. نبي علیه الصلاة والسلام یې ما خو نه ده رالیږلی، زه خو دې نه یم خبر. وی ول نه د الله رسوله دې نه مخکې زمونږ کس رالو د هغوی تاسو ته ووي او دغه شولو او بیا د هغه رالوي چې او ستاسو کار وشو انتظام وشو، هغې نه ما نه دی کړی. هغه کس نه یې تپوس وکړو خپل ملګري نه. صحابي ورته وفرمیل زه چې رالم د الله رسول تاسو تلاوت کولو او تلاوت کې مو دا ځای ویلو وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. نو چې ما څنګه دا واورېدل نو زه واپس شوم چې الله ذمواري اخیستې ده نو بیا موږ سره بل ته ووایو. یقین خبره ده. نو د هغوی داسې یقین معرف القرآن کې نو هغه دلته یو بله واقع هم ذکر کړې ده. وایي چې کله حضرت موسی علیه الصلاة والسلام د مدین نه واپس کېدلو نو په لاره کې که خیال مو کړی الله پاک چې دی نو هغه کورواله چې دی نو هغه دردیزی شروع شو، د هغه د ور انتظام دپاره تلو. هلته ورته الله پاک خپل تجلی چې دی نو هغه خپله پیغمبري او رسالت ورته میلاو شو. نو چې کله هلته لاړو او رسالت او درس ورته میلاو شول پیغمبري، موسی علیه الصلاة والسلام ذهن کې راغله چې الله زه خو چې راتلمه دې ځای ته نو هلته خو ما خپل کورواله پرېښودي او په داسې حالت کې د هغې سره خو څوک ول هم نه، نو چې د هغې به څه شوي. نو الله جل جلاله د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام د اصلاح لپاره ځکه پیغمبر خو کامل یقین وي
خو بالمشاهده چې نه نو هغه ورته خولو چې الله پاک باندې کومه خبره پاتې شي الله پاک ذمہواری غوښتي الله پاک د هر انسان په خپل طریقه سره چې نو هغه تنظیم کوي نو الله پاک نو د موسی علیه السلام دغه د پاره تسلی د پاره موسی علیه السلام ته وی ته د کمر لا خپل د امصار اپریدا موسی علیه السلام چې کله هغه را پرې خدل دای کې د نبل کمر وی دل را پرې د پاغي کې نو هغه د نبل بیا غیله نو پاغي کې چې وکتل نو پاغي کې یو کج مونږ ورته د چنجینه تعبیر وکړو نو پاغي کې یو کج زراور یو کج چنجیو نو هغه چنجي په خله کې په هغه ځای کې دن تکشنه پاړه چې نه هغه نو الله رب العزت ورته خپل چې ګوره د رزق بندوباسو دا الله رب العزت نو هغه په خپل ذمہ باندې اغسته دي د دې بندوبست نو هغه الله پاک دی نو ځکه الله وی وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها الله چې نو هغه پیژنې د هغې مستقر او مستودع اوس دې کې الله رب العزت هم څومره لوی اصلاح کړي دنیا کې چې انسان د یو ځای نه بل طرف ته ځي نو هغه بعض ځای نو هغه ورته مختلف نومونه وایي خو بهرحال د بدلي وشي دی بل ځای ته منتقل شي نو چې کله دی منتقل کېږي نو دی خپل هغې محکمې ته خپل چې نو هغه کوم محکمې سره دی تعلق ساتي نو د هغوی ته درخواست ولکې موږ به زو دوره کسان یو زموږ به دوره خرچې دا انتظام هر څه نو د هغه ورته هغه ټول د چې کم رزق کومه قصه پیسه لګي نو هغه ورته هلته منتقل کړي الله جل جلاله د انسانانو د دغه شوبې د ختمول د پاره ويعلم مستقرها ومستودعها چې ګوره الله ستاسو زید قرار او زید نه نو هغه د اوستوګنی د دوانه الله پیژني یعنی دا غم بدن سره نه کې که زما د جن بل زید بدلی او شو التی لاړ شم نو التی بزو رزق سکم انسان چې کم زید هم زید د د رزق التی مخ کې نو هغه تلی نو الله ته دومره ستاسو هغه زید اوستوګنی چې معلوم دی نو چې هغه معلوم دی نو رزق به ته په طریقه ولا معلوم هغه به التی درکې اوس د مستقر او مستودع نه څه مراد دی نو د ټولو نه اسان تفسیر نو هغې دا دی چې مستقر ویلی کېږي د ډېر وخت پاتې کېدو ځای ته او مستودع ویلی کېږي ارضي وخت ته ارضي وخت پاتې کېدو ځای ته مستودع ویلی کېږي او د ډېر وخت د پاتې کېدو ځای ته چې نو مستقر ویلی کېږي دویمه معنی چې نو هغې کړې ده چې مستقر ویلی کېږي جنت یا جهنم ته جنت یا جهنم زکه د هغې وخت ایسارېدل ډېر دی او مستودع ویلی کېږي د قبر زمانې ته او دریم نو هغې معنی کړې ده چې مستقر ویلی کېږي چې نو هغه د مور رحم پلار صلب ته او بیا دغه شانتې نو دنیا زمانې ته او مستودع ویلی کېږي د مرګ وخت او د مرګ چې نو هغه زمانې ته بهرحال نو الله وی الله پاک ته د دې معلوم دی کل فی کتاب مبین او دا هر څه په کتاب لوح محفوظ کې نو هغه دی حالانکې لوح محفوظ په دې کې د الله رب العزت د علم چې نو هغه په کروڑواو حصو نه چې نو هغه چرته یوه حصه ده معمولي قدر نور د دې نه مخکې چې کم دا سنول نو هم دا ټول د الله په علم کول ځکه د الله علم چې نو هغه ابدي او ازلي دی او بیا چې کله ټول خلک جنت ته داخل شي کافر جهنم ته چې هغه داخل شي نو دغه نه وروسته چې هم سکیږي هغه ټول د الله په علم کې بیا الله ولي وی کلن فی کتاب مبین نو د پاره الله رب العزت چې نو هغه داوي چې د هر څه په کتاب روخانه کې دي ځکه خلک عمومي تور باندې چې نو هغه د دقیق خیال ساتي چې هر زما دا کاته زما دا خبره زما دا تنخواه چې نو هغه رجستر کې نو هغه درچیم کنم ما ته به میلاویږي او که به نه میلاویږي نو انسان د دغه شک د ختمول لپاره الله پاک وي چې دا ټول ګوره په لوح محفوظ کې لیکل شي کله لیکل شوی دی صحیح مسلم روایت د مخکې څو کرته موږ ویلو د دنیا د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې د هر انسان تقدیر چې نو هغه لیکل شوی دومره بخوري دومره بسکې دومره به عزت دومره به ذلت دا ټول ارس چې نو هغه لیکل شوی نو په مقدر چې کم زمونږ لیکل شوی دی د هغې دپاره زمونږ محنت انتها درجې دی او کم اخرت و قبر عذاب نه بچ کېدل زنکدن اسان کېدل اعمال صالحه کول چې دا نو هغه زمونږ په محنت ده نو هغه مونږ په الله پاک باندې پرېښودي په تقدیر مو پرېښودي الله دې مونږ ته دغه پوهه عقل سلیم نصیب کړي چې دغه دپاره مونږ خپل محنت شروع کړو وما من دابة او نشته هیڅ یو سالرون کېتلون کې فی الارض پزمکه کې الا علی الله مگر په الله تعالی باندې رزقها روزي د هغې ده ویعلم مستقرها او پیژنې د دې ټکانه و مستودعها او د دې د ساتنې ځای کل فی کتاب مبین هر څه په کتاب روښانه کې دي